الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مخکې آیت کې د خیسته اخلاق والله امر کوم خذ العفو وامر بالعرف سره د مسلمانانو د خیسته معاشرې د خوی او اخلاق والله ترغیب ورکو. بیا په دې کې چې خلل واقع کېږي نو د شیطان وسوسې وي. الله د شیطانی وسوسو علاج وخو و اما ينزغنك من الشیطان. دا شیطان ستاسو دشمن دی، د الله سپی دی، تاسو پسې را پرېښی دی او چې کله د هغې د وسوسو خطرې نو د مالک نه پناه غواړه. نو لهذا بنا په دې خلک په دوه قسمه شول. یو قسم هغه انسانان دي چې د دشمن شیطان پیژني او کله دته څه بعضې خیالات راشي، وسوسې راشي، دی پوه شي چې دا د شیطان جال دی، نو عبرت او نصیحت ته مایل شي. او دویم قسم خلک هغه دي چې دا د شیطان په جال کې نښتي دي او چې کوم طرف ته بوځي نو هغه طرف ته بوځي. نو د شیطان د وسوسو په بنیاد باندې خلک په دوو تقسیم شول. یو ان الذین اتقوا، بېشکه هغه کسان چې دی تقوا کوي، عامه ده چې تقوا د کفر نه کوي، تقوا د شرک نه کوي، تقوا د ګناهونو نه کوي. د دوی صفت دا دی چې اذا مسهم طائف، کله چې ورسیږي دوی ته لږه حصه، لږه وسوسه من الشیطان، د شیطان د خوا نه. طائف د طواف یطوف نه راوتی دی. طیفون آیا مصدر دی؟ د عربی او د لغت ماهر اسماعیل تپوس وکړی شه دا طواف یطوف طیف دا مصدر دی؟ وی نه جي طیف مصدر نه راځي، دا فعل وزن دی او فعل وزن باندې مصدر وی نشته. دا یو اسم دی دا چې یو انسان بل باندې گردش کوي، ګرځي. نو چې گردش کوي ګرځي نو همدارنګې معمولي تا سره ټچ، نو د شیطان بعضې خیالات تا سره ټچ شول. هغه خیالات څنګه دي لکه څنګه چې یو انسان پودی او خوب یې وکتو، همداسې د شیطان وسوسه او د شیطان هغه غلط خیالات ستا ذهن ته راغلل. مسهم طائف من الشیطان دې ته وایي. د متقیانو صفت څه دی؟ تذکروا، دوی نصیحت راوړي. تذکروا څه معنا؟ تذکروا امر الله، د الله حکم باندې سوچو کې دې وخت کې د الله حکم څه دی، د شیطان د وسوسې مقابله وکړي. تذکروا نهی الله، کم چې الله منع کړی هغه مخې ته راولي. شیطان په ګناهونو باندې په حرامو وسوسه اچولې ده، نو د الله هغه منهیات مخې ته راولي چې موږ د دې نه الله منع کړي یو. نو تذکروا، همدارنګې تذکروا الثواب والعقاب. د شیطان وسوسه ورته راغله نو دی سوچ کوي چې دې عمل باندې څومره عذاب مرتب دی او د دې نه په ځان ساتنه کې څومره ثواب دی. همدارنګې د طاعاتو نه، د نیکۍ نه دې رستو کوي، نه ته په دې سوچ وکړې چې دا نیکي کول په دې څومره ثواب میلاویږي او نه کول په هغې څومره عذاب میلاویږي. دا تذکرو دې ته وایي. نو دا نیکان خلک چې د تقوا والا دي، د شیطان وسوسه ورسېدله، دوی دا تذکر وکړو، فاذا هم بیا دوی مبصرون، دوی لیدونکي وي. کتونکي او لیدونکي دا معنی چې د شیطان هغه وسوسې هم اینې د هغې نه ځان ساتي او بل طرف ته د الله احکام هم اینې نو په هغې باندې عمل کوي. دا خو د تقوا والا خلکو حال. او د دې په مقابل کې کم انسانان چې د شیطان په جال کې راشي او هغې په خپل ګیر کې واخلي
و اخوانهم رونه د دې شیطانانو، دا د شیطان ورور شو. و اخوانهم او رونه د دې فاسقانو چې د الله د حکم نه قوت فاسق شوي، د دې فاسقانو دارونه، د دې شیطانانو دارونه. یمدونهم دا شیطان د دوی امداد کوي فی الغی په گمراهۍ کې، څومره په گمراهۍ باندې روان شیطان هغه شان دوی ته لار ښایسته کوي، دا ورته اسانوي. او ثم لا یقصرون، بیا دوی کمې نه کوي، د دغه غلطو کارونو نه دوی څه بندېږي نه چې په هغه کې کمې وکړي، همداسې ورځ په ورځ مخکې ترقي او مخکې پسې روان او ترقي کوي. دا د غلطو خلکو صفات. مدینې منورې ته یو ځل د شام نه یو کس راغی، نو دغه وخت کې د شام او د مدینې والا عموما لږ شانتې نالګي وه. وجه دا ده چې شام باندې د حضرت معاویه حکومت و، مدینه منوره باندې د حضرت علي چې کوم دی زور، او د دوی په منځ کې بعضې اختلافات و. نو هغه اختلافات لا په دومره انداز کې وکنه، خو دا چې کشران د چا پسې ولاړي نه هغه قمه کوي. دا کشران هغه ورکوټې خبرې دومره غټې کي که نه چې خپله دشمني په سر واخلي. نو دا سړی وایي چې زه مدینې منورې ته رالم، نو ما وکته حضرت حسن رضی الله تعالی عنه د علي صاحب بچی د پیغمبر علیه السلام وسې د سره ملاقات وشو، ښکلی سړی و. نو چې یو ځل مې ده ته کتل او د هغې د شکل او صورت او د هغه د حالات ته نو ډېر زیات مې خوښ شو. او چې بل طرف ته مې سوچ وکړو ښه ته د علي زوی، د شامیانو خو د علي صاحب سره نالګي وه، نو بس وایي دړه هغه بغض او حسد او کینه هغه مې ورسره اوچته شول. هغه کم چې ورته ما کتلي و محبت او مینه مې ورسره جوړه شوې وه، هغه تمامه برباد شول، او د هغه سره مې هغه حسد او کینه او بغض. آخر ټینګ نه شو، نو ما ورته وې د ابن ابي طالب زوی ته حسن صاحب راته وې آوزی. نو بیا مې ورته ردې بدې شروع کړې. زما چې څومره په ذهن کې غلطې خبرې او کنځلې وې نو هغه مې کولې. حسن صاحب اخوا کتل، ما ته نه کتل. چې زه خستړی شوم نو حسن صاحب ما ته وکتل او داسې انداز باندې وکتل لکه ته د یو شفیق ملګری دی. ما ته وکتل یو شفیق ملګري ته. بیا راته ویې میلمه که تا د دې پسې نورې خبرې کړې وې نو تا ته به موږ ښایسته جواب درکړی، میلمه وي موږ به ستا قدر کړی. شام نه راغلی، ما ورته ویل چې آو ستا څه حاجت وي موږ به ستا هغه ضرورت پوره کړی، میلمستیا به مو دله کړې وه، داسې خوږې خبرې به مو کړې وې. هغه زما د هغه بدو خبرو په کم انداز چې د هغه جواب. الله موږ ته فرمایي خذ العفو وامر بالعرف، خو اخلاقو باندې کار کوه او خیر دې ته مه خفه کېږه، ځکه شامیه اما ینزغنک من الشیطان نزغ، الله فرمایي کله انسان ته شیطاني وسوسه ورسیږي ته زما رور یې، خو دې شیطان دوکه کړې. شیطان وایي چې د هغه خبرې مې واورېدې نو ما ته د خپل ځان داسې معلوم شو چې په دې ځمکه ننوتې، دا ما څه کول او دې څه هغه پوه شو په دې باندې چې سړی خو شرمنده شو. نو حسن صاحب ما ته ویل لا تسریب علیکم اليوم، خیر دی مه خفه کېږه، مه خفه کېږه چې کوم دی شیطان انسان دوکه کړي، زما د خوا نه په تا څه ملامتیا هم نشته. بس چې څنګه نیکه اخلاقو هغسې د نوسي خو وکړه. نو دا آیات یې ورته ولوسته چې تذکرو، انسان خطا شي بیا نصیحت قبول کړي، خو دا مه جوړېږه چې انسان ته شیطان وسوسې واچوي په غلط تلار روان شي او بیا هغسې روان یو پسې روان او لا یبصرون. وَإِذَا لَمْ تَأْتِيهِمْ بِآیَةٍ، مکې والاو مختلفې مطالبې کول، یره چې داسې فرمایش او داسې فرمایش دې وکړی شي. دا فرمایشونه د انبیاو په لاس کې خو نه چې پورېږي، چې دوی فرمایش پوره نه شي نو دوی وایي دا قرآن چې دا پیغمبر د ځانه جوړوي او دا خبرې د ځانه کوي، خو زمونږ دا فرمایش دې پوره کړي که نه.
لیکن دا د دوی غلطیه ده. پیغمبر قرآن سره ځان خو نه جوړوي او نه د دوی مطالبات پیغمبران پوره کوي شي. دا خو د الله سره هر څه. وَإِذَا لَمْ تَأْتِيهِمْ کله چې ته راتلو نه کې دوی ته بِآیَةٍ په نشانې سره، خو هغه نشانات چې کوم دوی غواړي. بار بار د مضمون وی الله هر پیغمبر ته معجزات ورکوي په دومره مقدار باندې چې د هغه پیغمبري خلکو ته ثابت کړي. هر پیغمبر سره د موقع مناسب معجزې وي. وجه دا ده چې پیغمبر انسان دی، دی ولویه دعوه کوي چې زه د الله پیغمبر یم. نو دا خبره موږ څنګه ومنو چې ته د الله پیغمبر یې؟ ته یو عام انسان یې. نو لازما الله د هغه صداقت دپاره داسې معجزې ورکړي چې عام سړی نشي کولی. نو خلکو ته دا وښیي چې دا د الله استازی دی، دا د الله په قدرت د هر څه کې. نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته الله په سونو معجزې ورکړي. په هغې باندې محدثینو مختلف کتابونه لیکلي. امام بهقي رحمه الله کتاب لیکلی دلائل النبوه. جلال الدین سیوطی رحمه الله په هغه کتاب لیکلی خصائص الکبرى. د پیغمبر علیه السلام چې کوم معجزات دي هغه را جمع کړي، خو دا چې نه دی پوره شوی دا د دوی فرمایش نه پوره کېږي. نو قالو دوی وی لولا اجتبیتها، ولې دا نشانه غوره نه کړه؟ پکار ده چې دی مونږ راوړي وي. نو قل ورته ویه انما اتبع بشک زه تابعداري کوم ما یوحا الی، هغه چې وحي کېږي ما ته من ربي طرفه د خپل رب نه. زه خو د الله د خوا نه د وحي صرف تابع یم. هذا بصائر من ربکم، دا دلایل دي طرفه د رب ستاسو نه. تاسو معجزات غواړئ خو زما د نبوت دلیل غواړئ. الله فرمایي دا قرآن ستا د پیغمبر او د نبوت دلیل دی. هذا بصائر من ربکم، دلایل دي. وهدن دا هدایت دی، ورحمت نو دا رحمت دی، لقوم یؤمنون هغه قوم دپاره چې دوی ایمان راوړي. اگر چې قرآن مقدسه هدایت او رحمت د تمام انسانیت دپاره دی، دلته خاص ایمان والا ذکر کېږي. وجه دی چې دوی ته نه پیدا میلاوي. نورو خو ترې نه دا پیدا وانهغسته چې هغوی پرې عمل وکړي، هغوی پرې ایمان راوړي. ان الذین بشک هغه کسان اتقوا چې تقوا کوي، اذا مسهم کله چې ورسیږي دوی ته طائف یوه حصه من الشیطان د شیطان د وسوسو نه، تذکروا دوی نصیحت حاصل کی، فاذا هم باچانک دوی مبصرون کتون کی وی لیدون کی وی هغه حق او باطل اینی. و اخوانهم او د دوی نورونه د شیطانانو یمدونهم د دوی امداد کوي، دوی راکاږي فی الغی په ګمراهو کې، ثم لا یقصرون بیا دوی کمې نه کوي. و اذا لم تأتیهم کله چې ته راتلو نه کې دوی ته بآیت په نشانې سره، کم نشانات چې دوی غواړي، نو قالو دوی وی لولا اجتبیتها، ولې دغه نشانه غوره نه کړه؟ قل ورته ویه انما اتبع بشک زه تابعداري کوم ما یوحا الی، هغه چې وحي کېږي ما ته من ربي طرفه د رب زمانه. هذا بصائر من ربکم، دا دلایل دي د طرفه د رب ستاسو نه. وهدن دا هدایت دی او رحمت دی، لقوم یؤمنون هغه قوم دپاره چې دوی ایمان راوړي. الله تعالی دا ښه زموږ ویل اورېدل ستا نه ځان دپاره وګرځي. الله په خپل دربار قبول کړي. الله تعالی السلام علیکم. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله.